السلام علیکم ملګرو. د 2-3 ورځو نه دا خبر په سوشل میډیا بالکل په موجونو باندې دی چې مفتي منیر شاکر وفات شو او افسوس دا یې موږ لیکلي، خو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې سره د ثبوتونو وایم چې اصل کې د مفتي منیر شاکر صورتحال څه دی. اول تاسو د هغوی دغه وایس واورئ. یو ملګري ترې تپوس کړی دی چې آیا ته کوم ځای کې رښتیا ښایې ښه نه یې، هغه ورله جواب ورکړی دی او بیا ورپسې تاسو د هغه ویډیو بیان هم واورئ کوم چې هغه په خپله باندې جاري کړی دی د دغه واقعې نه پس. وعلیکم السلام. کامرانه کور کې یم، دا هغه چې دا بالکل دروغ ده. کور کې یم، مفتي صاحب سره یم. کمقلو خلک چې دا په خپلو مسلکونو، په خپلو پارټیو، په خپلو ملیانو د الله نه زیات مین دي، قرآن نه زیات مین دي. دغو خلکو بیا څه پراپیګنډه کړې ده. بیا له مفتي صاحب یې فلاني ځای کې وویشته، زاړه تصویران یې هم ورسره ورکړي دي. نو ټیک ده چې زموږ خلاف به کوششونه ډېر روان وي او سرکار ته هم پکار دي چې په دې خبره غور وکړي چې زموږ خلاف به خبرې شته وي. خو زه الحمدلله خپلو فالو وسله مسلمانانو ته زه دا ډاډ ورکوم چې نن 8 اپریل 2023 تاریخ دی. د ماسخوتن د شپې 10:45 دي، په کم 11 بجې دي. زه ټیک ټاک یم، رمضان المبارک دی، خیر خیریت دی، نه بیمار یم، نه لګېدلی یم، نه زخمي یم. جی ملګرو، څنګه چې تاسو واورېده دغه خبر بې بنیاده دی. هر چا هم چې کړي د خپلو چینلو لپاره او د خپلو پیجونو لپاره. باقي زموږ دپاره دا هم باعزته محترم دی، عالم دی، ولې چې موږ سره علم نشته. که اختلافات د ده سره به د نورو علماو وي، په دغې باندې موږ نه پوهېږو. زموږ دپاره دا هم معزز دی، مشر دی، محترم دی. باقي د ده دغه خبر چې کله ما واورېدو موږ خپله هم زیات خفه شو، ولې چې یو ژوندی انسان وژل او بیا په روژه کې داسې دروغ خبر خپرول زما په خیال دا ښه خبره نه ده. نو دغه ویډیو پیغام مو ما ویل چې تاسو سره هم شیر کړم. ویډیو مخکې هم شیر کړئ. ډېره مننه، والسلام.